ډیرو محترم او قابل قدر مسلمانانو، نن یو داسې ختم درته ښیمه کنه ان شاء الله چې دا ختم یو بهترین ختم دی او ماته چا راکړی دی او مدرسې کې طلباو باندې هم شروع شوی دی او د هر حاجت دپاره انتهایی مؤثر دی، طاقتور دی. نو ان شاء الله وخت هم پې دونه نه لګي او حاجت او دا وظیفه چې ده دا ډیره زیاته اسانه ده. دا ختم چې چا هم کړی دی که نه هغه نامراده نه دی پاتې شوی. د هغه کو د غرونو مره حاجت ولې نه وي هغه الله جل شانه پوره کوي. د اسمانونو مره حاجت ولې نه وي الله جل شانه یې پوره کوي. نو ستاسو به څومره غټ حاجت وي، ستاسو خو به یا د نکاح حاجت وي، یا به د نور حاجتونه وي، یا به د پیسو وي، یا به د قرضونو وي، یا به د نورو مشکلاتو وي. هر رنګه مشکل چې وي ان شاء الله بهترین دی او الله جل شانه به ضرور ستاسو کار کوي. په یقین سره یې وکئ، په اخلاص سره یې وکئ، ان شاء الله چې تاسو به نامراده نه پاتې کیږئ او ماته به ټول عمر دعاګانې کوئ چې دا ختم در راته مخکې ښودلی وی نو څومره به ښه وی. خو لهذا تاسو چې کومې مخکې وظیفې کړي الله تعالی دی هغه هم قبولي کړي او دا ختم خامخا وکئ، دا فریق نه دی. خیر دی کو په یوازې نه شئ کولی نو ځان سره یو څو زنانه ملګري کوئ، یو څو نارینه ځان سره ملګري کوئ، یا خیر دی تاسو یې په 15 ورځو کې په 3 ورځو کې وکړئ چې پوره کېدو سره سره به فورا الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کړی وي، ستاسو پریشانی به ختمه وي، ستاسو غټ نه غټ مشکل مقصد او جایز خواهش او جایز حاجتونه به الله تعالی ضرور پوره کوي. نو دا ان شاء الله خامخا وکئ او فریق نه ږدئ، ان شاء الله ډیره به خوشحاله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو او هغه مسافرو کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی راته خوشحاله او آباد کامیاب او کامران ساته. الله تعالی مو تمام حاجتونه، تمام ضرورت، حاجات، مقاصد پوره کا. مسلمانانو نن یو داسې طاقتور ختم درته ښیمه که نه یقینا فالله صبر تاسو قرآنونه او قسمونه خورم خو تاسو په یقین سره وکئ، په اخلاص سره یو وارې وکئ. که ستاسو حاجت پوره نه شو ان شاء الله لومبی الله جل شانه ستاسو ذمهوار دی او بیا زه ستاسو ذمهوار یم. خو تاسو به یقین سره کوئ او اخلاص سره به کوئ او په صحیح معنو او صحیح طریقې سره به کوئ. ان شاء الله حاجت پم ضرور به ضرور الله جل شانه په دې ختم ختمېدو سره سره به ستاسو حاجت پوره کیږي. او ټکي څو نه دي، ټکي صرف 15 ټکي دي ها محترمو، یا 6 ټکي دي. 6 ټکي وظیفه ده، 6 ټکي ختم دی. ان شاء الله په ګارنټۍ سره به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کوي او ضرور به پوره کوي. ها دا ختم چې د محترم مسلمانانو دا تاسو به شروع کوئ او دا ختم به تاسو 1,15,000 فیرې کوئ. ها 1,15,000 فیرې صحیح شوه. دا ما چې په تصویر باندې 1,125 لیکلی دی نه مراد 1,15,000 دی. ها تاسو اوس نه چې غلط فهمئ کې دغه شی، خو زما مراد دی د 1,15,000 پیرو دی. دا به تاسو 1,15,000 پیرې وایئ، کو په 10 کسه وایئ، کو په 15 کسه وایئ، کو په یوازې ځان له کولی شئ او کو ډیر حاجتمند یو نشي کولی نو ان شاء الله موږ وله په مدرسه کې هم څه ناڅه تعداد ووایو. ټول نشو ویلی، څه په خپله وایي، څه به وله موږ ان شاء الله د دې ختم وظیفه به ورله ان شاء الله وکړو او دا یقین په الله وکړه چې الله تعالی به مو حاجت ضرور پوره کوي. ها صحیح شو که نه. خو بهترینه خبره دا ده چې دې وظیفې سره سره به تاسو څه ناڅه صدقه کوئ. یعنی نن هم 15 پیرې وي نو خیر دی یو 50 روپۍ صدقه وکړه، سبا دی 10,000 پیرې وي صحیح شوه نو خیر دی یو 100 روپۍ صدقه ورسره وکړه، یا 15 پیرې دی وي نو خیر دی یو 1.5 روپۍ صدقه ورسره وکړه چې الله دا صدقه دا پیسې دا ستا په اکاونټ کې جمع کوم الله او د خپل اکاونټ نه زما د حاجت پوره کړي، الله د خپل بینک نه زما د حاجت پوره کړي. د الله تعالی اکاونټ او بینک چې دی محترمه دا هم مثال درکو، لیکن د الله تعالی خزانې دومره ډکې دي چې زما ستاسو د حاجت پکې ډوفته نه لګي. ها الله تعالی چې وغواړي نو ضرور به پوره کوي. نو روزانه اعتبار سره ورسره څه ناڅه صدقه هم کول پکار دي. صحیح شوه. ګوره الفاظ ته تاسو غوږ شئ، ها تاسو ته به انشاءالله په سکرین باندې ښکارېږي هم، خو تاسو ځان سره دې نه یو سکرین شاټ وباسئ. ګورئ یا رب، ها یا رب سهل، صحیح شوه، یا رب سهل ویسر، صحیح شوه که نه، ولا تعسر علینا یا ربی، صحیح شوه. یا رب سهل ویسر، صحیح شوه، ولا تعسر علینا یا ربی.
بس دقه الفاظ دي ها شپږ ټکي دي ها. رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ربي. صحیح شو؟ نو دا به تاسو 1,15,000 فیرې وایي ها. درود شریف پکې نشته چې مخکې وروسته درود شریف وویلی شي، دا پکې نشته. او که څوک یې احتیاطاً وایي د برکت دپاره نو ویلی شي، هېڅ هغه باک پکې نشته دی. صحیح شوه؟ دا به تاسو 1,15,000 پیرې انشاءالله په دغې طریقه سره وایي، کومه طریقه چې درته ما وښودله. نو انشاءالله دی ختمېدو سره به فوراً الله جل شانه ذات ستاسو حاجت پوره کوي، ستاسو مسلې به ختموي. هر حاجت تی دی نو کله چې هم دا وظیفه کې حاجت خپل زړه کې یادوه، خپل زړه کې خپل نیت کې یادوه چې الله د دې حاجت دپاره زه دا ختم کوم، الله دا رانه ته قبول کړي او الله په ښکلې احسنه طریقه یې رانه قبول کړي. الله تعالی اخلاص راته پکې واچي، الله تعالی فایده راته پکې واچي. انشاءالله ضرور به ضرور به الله جل شانه حاجتونه پوره کوي. او محترم مسلمانانو، مدرسه کې هم موږ تاسو له روزانه ختمونه کوو د الله تعالی د رضا دپاره. روزانه ستاسو دپاره هغه محترم مسلمانانو روزانه ستاسو دپاره چې کوم وظایف دي هغه انشاءالله شروع دي. الله تعالی دغه وظایف هم قبول کړي ستاسو دپاره او الله جل شانه دی ستاسو دپاره دغه خبره مې دغه عرض کوله. د بانګي پکې اواز وکړو، چرګې هغه انډه یې واچوله. الله تعالی دی تاسو له هم چرګې ډېرې درکړي، ډېر مال دی تاسو له الله تعالی درکړي. نو محترمو خبره مې دا عرض کوله انشاءالله چې مدرسه کې موږ تاسو ته د الله تعالی د رضا دپاره ختمونه کوو. ګوره دې کې زه بیخي دروغ تاسو ته نه وایم ها. روزانه دعاګانې کوو تاسو ته، د جمعې په ورځ تاسو ته زه دعاګانې کوم چې کله بیان وکړم خاص د الله تعالی د رضا دپاره. زما تاسو نه هېڅ مقصد نشته، زما ستاسو ورورولي خورولي د الله تعالی د رضا دپاره دي. زما ستاسو دا محبت دا د الله تعالی د رضا دپاره دی. زما ستاسو دا جوړاوېدل او تاسو له د الله تعالی د زړه مرادونه پوره کړي، د زړه حاجات چې تاسو دومره مینه محبت شوق سره زما ویډیوګانې ګورئ، په هغه یې کمنټ کوئ، ما سره رابطه کوئ. نو څنګه چې تاسو ما سره محبت په حقیقي توګه ساتئ، الله تعالی تاسو سره محبت وکړي، ستاسو ګناهونه دی الله تعالی معاف کړي، ستاسو مشکلات دی الله تعالی ختم کړي، ستاسو د الله جل شانه دی ختم سره حاجات پوره کړي. انشاءالله موږ سره رابطه هم کولی شئ. زموږ نمبر اکثر ویډیوګانو کې موجود دی، شته دی. انشاءالله یا کمنټ وکئ، کله چا ضروري مسله وي نو موږ به انشاءالله نمبر په کمنټ کې لیږلی هم شو. انشاءالله دغه ترتیب سره تاسو انشاءالله دا ختم وکئ د زړه په یقین او اخلاص سره. الله تعالی مو سره حاجتونه مقاصد